تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال خلت الغطاء حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ترشوي جميلة یو حدیث شروع کړو. هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې و قسمه خلق دا سره چې هغه د قیامت په ورځ باندې د الله تبارک وتعالى د عرش سوري لاندې ولاړ. هغه کې پہلا نمبر باندې امام عادل بادشاہ چې د ملک بادشاہ حکمرانی او هغه کې عدل او انصاف او د خلکو حقوق هغه ادا کوي په صحیح طریقه باندې. دا عادل بادشاہ به د الله تبارک وتعالى د عرش د سوري لاندې او دا به د الله د عرش سوري لاندې څخه ودرېږي چې په ده باندې د ټولو مطلب دا دی چې د په زړه کې د الله تبارک وتعالى یاره او د الله خوب موجود دی. نو په دې وجه باندې به الله تعالی دا مقام ورکوي چې دی به د عرش سوري لاندې ولاړ. نبی علیہ السلام فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. خبردار په تاسو کې هر سړی ذمہوار دی او هر ذمہوار چې کوم دی هغه نه به د خپل ماتحت خلکو په باره کې تپوس کوي. یعنی کم مشر چې دی هغه نه به د خپل ماتحت د هغه ماتحت چې څومره خلک دي د هغې به د هغه نه تپوس کوي. نو که یو سړی د ملک مشر دی، حکمران دی، وزیر اعظم دی، نو هغه نه به د هغه ماتحت خلکو تپوس کوي. یو سړی د علاقې مشر دی نو هغه نه به د هغه علاقې خلکو تپوس کېږي. یو سړی د کور مشر دی نو هغه نه به د کور د خلکو په باره کې تپوس کېږي. نو دې د وجې نه چې کوم سړی په کومه معامله کې مشر جوړ شو نو هغه په هغه کې عدل او انصاف پکار دی. په دویم نمبر باندې وشاب نشأ فی عبادت الله. هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله تبارک وتعالی په عبادت کې تېروي. چې کوم سړی د الله تبارک وتعالی ځواني ورکړه او هغه خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړه نو دله به الله تبارک وتعالی د عرش سوري لاندې ځای ورکوي. نو دله به الله تبارک وتعالی دا مقام ځکه ورکوي چې په ځوانۍ کې د انسان په ذهن کې مختلف قسم له خیالات، مختلف قسم له خواهشات راځي او عبادت طرف ته د انسان ډډې نه لګي چې زه عبادت وکړم، مانځه له لاړ شم او دا نور نیک کار وکړم. نو د هغه په زړه کې چې کوم دی نور خواهشات پراته او دغه شانتې د دنیا لالچ پروت دي. نو د ځوانۍ ذکر ځکه وکړه چې کله انسان بوډا شي نو بیا د هغه په زړه کې دا خواهشات ختم شي. هغسې دغه سوچ کوي چې زما اخري زندګي ده او لږ وخت پاتې دی. نو د هغه چې کوم دی بیا صرف توجه الله طرف ته پیدا شي. نو په ځوانۍ کې چې کوم دی نو خپله توجه الله طرف ته پیدا کول دا ډېر لوی عبادت دی او ډېر لوی کمال دی. نو چې کوم ځوان خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړه نو دا ځوان چې کوم دی به په ورځ د قیامت د الله د عرش سوري لاندې ودرېږي. په درېیم نمبر باندې ورجل قلبه معلق بالمسجد. هغه سړی چې د هغه زړه جومات سره لګېدلی دی اذا خرج منه حتی یعود الیه. کله چې جومات نه وځي نو زړه جومات سره لګی دی تر دې ځه پورې چې جومات ته واپس راشي. یعنې چې جومات نه لاړ شي نو بیا هم د هغه زړه جومات سره لګېدلی نو چې څو پورې جومات ته نه راغلی نو د هغه په زړه کې دغه د جومات سوچي چې کله به زه جومات ته ځم. نو د ده د الله تبارک وتعالی کور سره مینه او محبت دی. نو دله به الله تبارک وتعالی د عرش سوري لاندې ځای ورکړي. او په څلورم نمبر باندې ورجل تحابا فی الله. هغه دوه کسان چې هغه د الله تبارک وتعالی رضا لپاره د یو بل سره مینه او محبت کوي. د دو جداوالی او د دو یوځایوالی دا د الله رضا لپاره دی. نو تاسو ته لومبۍ جملې نه دا معلومېږي چې نن سبا خلک د مال او دولت په لالچ کې یا د چا نه څه نه څه میلاوېدو امیدي نو خلک هغه سره مینه محبت ساتي، د هغه عزت اکرام هم کوي. کور ته راشي نو هغه له عزت ورکوي، د هغه خیال ساتي. یو سړی غریب وي اگر چې هغه څومره زیات تقوادار او پرهیزګار ولې دی لیکن هغه د خلکو په نظر کې هېڅ هم نه
ځکه د هغه نه څه مېلاوېدو امید نه نو دې د وجې نه بغیر څه د لالچ نه او بغیر د دنیاوي مال او د دولت د لالچ نه صرف خالص د الله تبارک وتعالی د رضا لپاره چا سره محبت ساتل او هغه سره مینه ساتل هغه سره دعا سلام ساتل داسې سړی به په ورځ د قیامت د الله تبارک وتعالی د عرش سوري لاندې ودرېږي او په 5 نمبر باندې ورجل ذکر الله خاليا هغه سړی چې د هغه په یوازیوالي کې د الله تبارک وتعالی ذکر کوي او الله یادوي ففاضت عیناه او د هغه د سترګو نه اوښکې وبهېږي یعنې یوازې خوش یو ځای کې ناست دی څوک هم هلته کې نشته دی او دی چې کوم دی د الله په ذکر کې مصروفه دی د الله عبادت کوي الله یادوي او په دې کې د ده سترګو نه اوښکې وبهېدلې د الله د یارې د وجې نه نو دا سړی به د الله د عرش سوري لاندې نو دی د الله د عرش سوري لاندې ځکه دی چې د ده په زړه کې د الله تبارک وتعالی یاره ده او د هغې په وجه باندې چې کوم دی د خوشي ځای کې چې کوم دی وجړل الله تبارک وتعالی مخکې او په 4 نمبر باندې هغه سړی ورجل دعته امرأة هغه سړی چې هغه یو ښځه چې کوم دی دعوت ورکوي ذات حسب و جمال داسې ښځه چې هغه د حسب یعنې اوچت اعلی خاندان والی او ښایسته او هغه دله د ګناه دعوت ورکوي او بالکل خوش ځای په هغه ځای کې څوک هم نه او نه د چا یری او په هغه ځای کې چې کوم دی دا سړی دا خبره وکړي اني اخاف الله زه د الله نه یریږم نو دا سړی چې کوم دی دی به د الله د عرش سوري لاندې ځکه چې دله یو داسې ښځې چې کوم دی د ګناه دعوت ورکړه چې هغه د اعلی خاندان والا ده او دغه شانتې ډېره زیاته ښایسته ده حسن او جمال والا ده او بیا په داسې ځای کې وله دعوت ورکړه چې هلته کې د چوم څه خطره نشته دی چې موږ به څوک وویني یا به موږ ته څوک وګوري نو په داسې ځای کې هم چې کوم دی بیا دا خبره وکړي چې زه د الله نه یریږم نو مقصد دا دی د په زړه کې د الله یاره او د الله خوف دی نو دله به الله تبارک وتعالی دا مقام ورکړي ځکه اصل شی چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالی یاره ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اتق المحارم تكن اعبد الناس که د ټولو نه زیات عبادت ګزاره جوړېدل غواړي نو تقواداري او پرهیزګاري خپل په ځان کې پیدا کړه د الله یاره او د الله خوف او د الله حرام کړي څیزونه چې کوم دی هغې نه خپل ځان بچ کړه مقصد د الله حرام کړي څیزونه چې کومو څیزونو نه الله منع کړی هغه څیزونه چې کوم دی هغې نه باز راشه او کومو کارونو الله حکم راکړ دی هغه کارونه وکړه نو ته به چې کوم دی د ټولو نه لوی عبادت ګزاره جوړ شي نو عبادت ګزاره که یو سړی دا غواړي چې زه تقوادار او پرهیزګاره جوړ شم نو هغه د الله تبارک وتعالی چې کوم فرایض په هغه باندې الله لازم کړ دی هغه په وخت باندې ادا کوي په صحیح طریقه دی ادا کوي کومو کارونه الله منع کړ دی دغه کارونه نه خپل ځان بچ وساتي نو دغه سړی چې کوم دی تقوادار او پرهیزګاره دی لکه نبي علیه الصلاة والسلام نه یو زنانه په باره کې صحابي تپوس وکړو چې دا یو زنانه ده چې دا د شپې نفلونه هم کوي تهجد هم کوي نفلي څومره عبادات چې دا کوي لیکن دې کې یو کار ده چې د خپلو ګاونډیانو له تکلیف ورکوي نو د دې متعلق څه حکم دی نبي علیه السلام فرمایل دا زنانه چې کوم دی دا جهنمي ده نو بیا یې نه تپوس وکړی د الله رسوله دا بله زنانه چې کوم دی دا نو څه قسم نه نفلي عبادات نه کوي خو صرف دا فرایض ادا کوي فرض مونځ کوي نور چې کوم فرایض دی هغه ادا کوي خو دا کار پکې دی چې دا چاله تکلیف نه ورکوي نو د دې متعلق څه حکم دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دا زنانه چې کوم دی دا جنتي ده نو هغه مخکینی زنانه چې کوم وه هغې نفلونه هم کول او تهجد هم کوله لیکن نبی علیه السلام د هغې متعلق وفرمیل چې دا جهنمي ده نو دا ځکه نبی علیه السلام د هغې متعلق دا وفرمیل چې په هغې اگر چې هغه عبادات کول او نفلي عبادات یې ډېر کول لیکن چې کومو کارونو نه الله منع کړی وه چې چاته به تکلیف نقصان نه رسوي نو هغې ګاونډیانو نه به تکلیف ورکوه نبی علیه السلام وفرمیل دا جهنمي ده نو دا بله زنانه اگر چې ډېر نفلي عبادات نه کوله صرف فرایض یې ادا کوله لیکن دا صفت پکې موجود و چې چاله به تکلیف نه ورکوه نو نبی علیه السلام وفرمیل دا زنانه چې کوم دی دا جنتي ده نو دې د وجې نه تقواداري او پرهیزګاري چې کوم دی هغه دا نه ده چې یو سړی ډېر زیات چې کوم دی هغه نفلونه کوي لیکن د هغې نه باوجود دروغ هغه وایي دوکه هغه ورکوي او دغه شانتې منافقت چې کوم دی هغه کوي او د ګناه څه کارونه دي چې کوم دی هغه کوي نو دا تقوا او پرهیزګاري نه ده اصل پرهیزګاري او تقواداري دا ده چې انسان باندې الله کوم فرایض لازم کړ دي دا فرایض چې کوم انسان په وخت باندې ادا کوي
کوم کارونه الله منع کړ د هغې نه باز راشي بس د ده نه لوی تقوادار او پرهیزګاره بل نشته دی هغه نفلي عبادات چې کوم دی هغه ستا خپلې فایدې دپاره نه دی که تا وکړه ستا فایده ده ودې نه کړه نو الله ستا نه د هغې تپوس نه کوي لیکن کوم څیزونو نه چې الله منع کړی د هغې نه باز راتلل دا ضروري دي او کومو کارونو الله حکم کړی دی کوم فرایض واجبات الله لازم کړي دي نو د هغې ادا کول ضروري دي د هغې به الله تپوس کوي نو دې د وجې نه چې الله کوم فرایض لازم کړي دي نو د هغې کوشش پکار دی چې هغه انسان ادا کړي کومو نه الله منع کړی نو د هغه انسان باز راشي او په آخري نمبر باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه سړی به د الله عرش سوري لاندې تصدق بصدقه فاخفاها چې هغه صدقه وکړي او داسې پټه طریقه باندې صدقه وکړي چې د هغه چپ لاس ته دا پته ونه لګي چې د ښي لاس څه د الله په لاره کې خرچه ده یعنی صدقه دې ورکړه نو داسې خفیه ډول باندې او په داسې پټه طریقه باندې دا صدقه ورکړه چې ستا نه هېڅوک هم خبر نه شو مطلب دا دی چې صدقه ورکړئ خیر خیرات دا د الله تبارک وتعالی رضا دپاره ده ریاکاري چې کوم دی پکې مقصود نه وي که ریاکارۍ دپاره او خلکو ته ځان خولو دپاره نه کوي او خلکو ته ځان خولو دپاره یو عمل کوي یا خیر خیرات یا صدقات کوي نو د هغې چې کوم دی هېڅ فایده هم نشته هغه به په ورځ د قیامت الله پاک تا ته وایي لاړ شه چې چا دپاره نه دې کړی او کوم مقصد ده چې تا کړی چې خلک ما ته ښه ووایي خلک ما ته سخي ووایي نو لاړ شه د هغه خلکو نه خپل اجر او ثواب وغواړه ځکه نبي علیه السلام فرمایي من تصدق یرائي فقد اشرک چا چې دې دپاره صدقه وکړه چې خلک ما ته ښه ووایي او ریاکارۍ دپاره نه وکړه خلکو ته ځان خولو دپاره صدقه وکړه نو دې سړي چې کوم دی شرک وکړو نو دې د وجې نه صدقه خیر خیرات دا د الله رضا دپاره ده د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره نه 1 روپۍ چې تا خرچه کړه نو د هغې ډېر لوی اجر او ثواب الله تبارک وتعالی تعالی راکړي او که خلکو ته ځان خولو دپاره نه د کروڑو په حساب باندې خرچه کړي د هغې څه فایده هم نشته د هغې اجر او ثواب تا ته نه میلاوي نو دې د وجې نه اصل شی چې کوم دی په صدقه او په خیر خیرات کې او په هر نیک عمل کې هغه د الله تبارک وتعالی رضا ده چې الله رضا پکې نو هغه عمل ستا قبول دی کوم عمل کې د الله تبارک وتعالی رضا دی نو هغه عمل قابل قبول نه دی وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنه حضرت ابو هريره رضي الله تعالی عنہ روایت ہے قال فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سبعۃ وقسم خلق ہے یذلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظله چې دو بعد الله تبارک وتعالی د عرش سوري لاندې چې هلته کې بس قسم نه سوري نه امام عادل پہلا نمبر باندې بادشاہ چې هغه عادل او انصافدار په دویم نمبر باندې وشاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړي ورجل او په درېیم نمبر باندې هغه سړی قلبه معلق بالمسجد چې د هغه زړه جومات سره لګېدلی اذا خرج منه کله چې د جومات نه وځي حتی یعود الیه تر دې ځای پورې چې دوباره جومات ته راشي ورجلان او هغه دوه سړي تحابا فی الله چې د الله دپاره له یو بل سره محبت ساتي اجتمعا علیه وتفرقا علیه د الله رضا دپاره له یوځای کېږي او د الله د رضا دپاره له جدا کېږي ورجل او هغه سړی ذکر الله خالیا چې هغه یوازې الله یاد کړي په یو ځای کې ففاضت عیناه د هغه سترګو نه اوښکې وبهېږي ورجل او شپږم نمبر باندې هغه سړی دعته امرأة چې هغه یو ښځه دعوت ورکړي ذات حسب چې هغه د حسب والی و جمال او ښایستی فقال انی اخاف الله او دا سړی وایي چې زه د الله تبارک وتعالی نه یریږم ورجل او هغه سړی تصدق بصدقة چې هغه صدقه وکړي فاخفاها په پټه طریقه باندې حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه تر دې ځای پورې چې چپ لاس ته پته ونه لګي چې خلاص څه خرچه کړي دی بل روایت کې ابو موسی نے روایت ته فرمای چې مسجد نبوي ته نږدې څه کورونه چې کوم دی دا خالي شو نو بنو سلمه دا د انصارو یو قبیله د دوی جومات نه لرې پاتې کېدل نو دوی دا اراده وکړه چې موږ د خپل کورونه چې کوم دی دا جومات ته نږدې چې کوم کورونه خالي شوي دلته راولو خپل کورونه دې ځای ته راشو دا خبره نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسېده نو نبی علیه السلام د هغوی نه تپوس وکړو چې زه خبر شوم تاسو داسې اراده کړې چې تاسو خپل هغه کورونه
خالی کوئ او د جماعت ته نږدې کوم کورونه د دلته راځئ. نو هغه وویل د الله رسول او بلکل موږ داسې اراده کړې ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغو ته وفرمیل چې تاسو په خپلو کورونو کې پاتې کېږئ، ستاسو د اخپو نشانونو قدمونه چې کوم دی دا لیکلی کېږي. دوه پېرې نبي علیه السلام دا وفرمیل. مقصد د دې حدیث دا دی چې کوم خلک د جومات نه لرې پاتې کېږي نو هغه دا اراده نه کوي چې موږ خپل کورونه چې کوم دی دا جومات ته نږدې کړو، ځکه چې هغه د جومات نه لرې نو د هغو د یو قدم اجر او ثواب چې کوم دی هغو ته میلاوېږي. او بل روایت کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په مانځه کې د اجر او د ثواب په اعتبار سره چې کوم دی نو هغه سړي اجر او ثواب زیات دی چې هغه د لرې نه جومات ته راشي او په مانځه کې چې کوم دی نو شرکت وکړي. نو دې د وجه نه که د یو سړي کور د جومات نه لرې دی نو هغه دا سوچ نه کوي زه د جومات نه لرې نو یا به جومات ته نه ځم او یا به چې کوم دی نو هغه دا اراده وکړي چې زه جومات ته ځان نه نږدې ځای جوړ کړم. نو نبي علیه السلام فرمایي چې څومره د جومات نه لرې نو دومره ستا قدمونه چې کوم دی هغه په هغې باندې اجر او ثواب زیات میلاوېږي. وعن جابر رضی الله تعالی عنہ قال حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت تے فرمائی خلت البقاء حول المسجد مسجد نبوی نه چار چاپیرا کورونه خالی شو. فاراد بنو سلمہ بنو سلمہ دا اراده وکړه ان ينتقلوا قرب المسجد چې جومات ته نږدې منتقل شي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. فقال لهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وفرمیل بلغني ما ته دا خبره را رسېدل ده انکم تریدون چې تاسو دا اراده کړده ان تنتقلوا قرب المسجد چې تاسو جومات ته نږدې منتقل شئ. قالوا نعم هغو ویل د الله رسوله او موږ دغه شرط اراده کړده. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اردنا ذلك. فقال نبی علیہ السلام فرمائے یا بنی سلمہ اے بنو سلمہ دیارکم اخپل کورونو کې پاتې کېږئ تکتب آثارکم ستاسو د قدمونو نشانونه لیکل کېږي. دیارکم اخپل کورونو کې پاتې کېږئ تکتب آثارکم ستاسو د قدمونو اثرونه او د هغې نشانات دا لیکل کېږي. الله